ورانو جلسې نه چې راووځو پاټک ته چې راورسېدو دغلته د ملګرو خواته ودرېدو بس یو څو خبرې مو سره وکړې ملګرو سره ګاډو ته ختلو دا څنګه سیټې راکولاو کړه بس دا کسانو نه فایرنګ شروع شو بیا موږ ته پته نه لګېده چې فایرنګ کوم کسان وکړو ټول په مخه باندې ولاړو موږ ته بیا دا پته نه لګي چې بس دې کې فایرنګ کوم کس کوي 8 کس په یو ځای باندې ولاړو ډېره هلک نه مرګ ورور مې و په ډېره سخته مې لیکلی او په حلال رزق مې لیکلی او په حرام مې نه و لیکلی مال انشاءالله زما دا امید د الله تعالی چې دا مې پر لاس بزري کوله او دا ما پالوله که خو ما زه د خدای پاک داسې یو سړی احساس کړي که نه چې ډېر خلکو ته غټ لکه ورسېږي ما دا قسمت وکړي الله پرې نه خوستل مرګ یې واخیستلو ډېر ارمانونه یې په زړه باندې پاتې شو ډېر ارمانونه یې په زړه باندې پاتې شو یو ارمان یې پوره نه شو چې یو ارمان یې پوره شوی زموږ ورته سړي ته راغلی چې یو ارمان یې پوره شو بیخي ارمان پوره نه شو وشوله چې باجوړ نه په کومه دنیا کې به چې کوم ځای کې هلته په جیل کې ونیولی شو نو ده به فوري را دغه کاوه ده هغه ځای کې نه به یې راازاداوه او که په کراچۍ به ته کراچۍ ته به را رساوه او که پنډۍ اسلام آباد په ولته به را رساوه او که پېښور ته به را رساوه که پاڼې دې ترې پرې کړې خو غندل به راپاسي موږ ټول عمر به خوار یو یو غل به راپاسي دا تا چې کومه لوبه په دې خاوره شروع کړې که ما د مخه لر کې خو یو بل به راپاسي د ظلم خو ظالمه تر څخه د انتها وي دا خلک ستا د ظلم په غوبل به راپاسي السلام علیکم وعلیکم السلام اواز څنګه ښه بس خیر دی بالکل خیر دی حمزه په شهید ستاسو زوی و حمزه زما زوی دی او دغه زوی چې زما رالېږېدل د پیدایش نه دغه سبق کار کړی بل کار یې نه دی کړی د څلورمه پورې دلته و د اتمه پورې په هغه کې و د دې نه علاوه د حکومت یې 15 روپۍ نه دي خرڅه کړي او ټول په ما پرایویټ سبق ویلی زه اینه د خلکو زما ملګري راولېږي د بوډنګان او بنګلې جوړې کړلې او زه په پردۍ کوټه کې ناست یم دا څه مال چې دی دا څه شی چې ما په ده باندې خبره دوره دغه کلي لګولي دي ځکه چې ده خو داسې کلي ده چې رالېږي په کالج په منډه کې و بیا لاړ پېښور ته د پېښور نه بیا تللی دا په اسلام آباد خطر سم کار دی اسانه خو نه ده که نه دا ما دا بدي بچي باندې ما دا سبق په پیسو باندې ویلی دی ما پرایویټ د حکومت په 15 روپو دغه نه دی کړی نقصان یې دی کړی اما په خپل مال لګولی دی ده چې سبق دغه کو اوس راولېږي د هغه نه فارغ شو اوس په دې اوس حال کې رالېږېدلی دی زه پلار وم زما دونه ګټه مې دونه سوچ یې راته و خو ګټه یې داسې نه وه د دې قوم د دې بچو د دې ذخیرې دپاره نه لګیا شوی و او دې دپاره یې رالګیا و هلک و چې دا هلکان راولګېږي او دا ټوټور راولګېږي او د هلکانو اوس کار ته ورسېږي او د هغه ملګري وو رالګېدلي په 2 کسانو باندې ډېر خفه یم چې یو په دې ذخیره خفه یم چې خدای ولا یو ګلاب ول ورکلی و او هغه رالګېدلی او د دې سمې دغه و او د دې سرمالدار و د هغو مشر اقه و او هغه رالګېدل او دا خلک یې کار ته رساوه خو خدای به پکې نصیب نه وکړي په 2 خلکو خفه یم چې یو د باجوړ په ذخیره خفه یم په دې ټول پښتونخوا په ذخیره او یو په 2 بله خبره خفه یم چې رالګېدلی یم په سعودي کې په کوم کسان د اوسه پورې موږ ته پته ده چې رالګېدلی په سعودي کې به کسان ونیولی شو په جیل کې به وراسته شو ته پته به یې نه لګېدله هغه وله خدای پاک د په اسلام آباد کې سبق ویلی و او په اسلام آباد کې هسې ورته معلوم و هغو سفیرانو د هغه ورته کې ناسه پاڅېده و هغسې دا دغه وکړله چې راولګېده بیا داسې وشوله چې باجوړ نه په کومه دنیا کې به چې کوم ځای کې هلته په جیل کې ونیولی شو نو ده به فوري را دغه کاوه ده هغه ځای کې نه به یې رازاداوه او که په کراچۍ به ته کراچۍ ته به را رساوه او که پنډۍ اسلام آباد په ولته به را رساوه او که پېښور ته به را رساوه دې خلکو ډېر دا کم سعودي خلک چې دلته خوشحاله و دا نور څه نه و چې دی ولا دغه حل راپاره زه په 2 خلکو خفه یم چې یو په سعودي خلکو خفه یم هسې پاتې شو او یو د باجوړ په ذخیره باندې خفه یم دو واده کړو ریحان نه واده به چې ما خپل کور نه کړی او خپل ځای مې نه برابر کړی قطعا زه واده ته تیار نه یم زه د خپل تعلیمونه او د هر څه نه مې ځان نه فارغ کړی از ما که پړه حاجتونه هغه به کوم وروسته مې چې کور تاسو ګزارې به زه کور کوم بل ورور یې داسې کې دی هغه وایي چې ته نه کوې زه یې نه کومه دواړو نه دی کړی دا نور له مې کلي دي د هغو بچي دي د یو 15 دي یو د 6 دي او راولېږي دي دواړو به چې زه موږ د ښځو خاوندان یو بابا ته زموږ نه خلاص موږ به پخپله کوو خو زه ورته سال یم چې خپل کور ما نه جوړ کړه زه واده ته تیار نه یم واده نه دی کړی نو دغه رقم یې نه کول
نه ځواني کې شي ځواني و زه ځواني خو بس خو د الله پاک را لوګز موږ ته ګلونه خدای راکړي وو او خدای نه واغسته ماته منظور ده الله را راکړي وو د الله نه واغسته نو قمر قابل نه وو اخو بچو او نو ته خو ما له خو لګیدل والد تعلیم کله و خدای رسوله ما خو نو رسوله او دغه به وجه لګی شو وس نور را لګیدل دا بس ارڅنګ شوی دا خو زما زوی دې خبر قاتل وخی نو او بس خدای قاتل شو په دغه خبره خپه ما په نور بس خدای پاک دې ټول مخلوق څخه وکاندي او زما د بچی راغلي د دنیا مخلوقات راغلي نه په نه جنازو زیو او مخلوقات زیو ډیر مړي په دې باجوړ په دې علاقو باندې په کراچي دغه پور ما د ایران پور ما د دنیا په ضرور مش وخت ملګېدل دا ټول دنیا ما ته معلومه ده خو ما د سکاري چرته نه ولیدل لکه ما ځي نن ولیدل خدا نور سنو ودلک بلا قد زکه ولا خلق راته چې لقطه نه مې څه کول چې دلته راتل باجه وړل د کشمیر نو دغه نه د کوهات نو دغه نه د سوات نو د دیر نو د دنیا را خلاصې په خبرنه و کسب کسان دغه نه روان دي بل ور الک کله او هغه مسلسل 15 کسان د سعودي نه خلاص دي هغه مزاري او سات لره ورسي نو غل راځي مال خو نه راځي فقال کو خدای زما لره کله خدای نه راوست کپان دې ته پریکړه خو غندل برا پاسي مونږ ټول عمر بخواریو یو غل برا پاسي دا تا چې کملوبه په دې خاور شروع کړي کما د مخلر کې خو یو بل برا پاسي د ظلم خو ظالم تر سها د انتهاوي دا خلق ستا د ظلم په غوبل برا پاسي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی د باجوړ پسیمه باندې ریحانزیب خان شهید کم چې پرونه پورې یو غږ لرلو د ظلم خلاف ناره کولو د قام د پرمختګ د پاره आवाज چت کړو نوجوانو یو داسې د ګل په شان ځواني لرله چې بلا میندې خويندې پلاران همزولي مشران ورپسې جړه کوي یقینا چې داسې یو غمو چې چالیدلې نو خو مینه ورسره د هر چا وجه ځوانو دغه غم لراغلیو جی نن د خاورو سلی دی نن د خاورو ډیر په جوړ شو دا دغه کورنۍ د دې سره به خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام وسیس الله الحمدلله ریحانزیب خان شهید ستاسو ورور جی بالکل ضرور کشر ستاسو مالا کشر دی کشر ډېر سبو یاره نشم خبره مې نه پدې نشي ډېر هلک نه مار ورور مې په ډېره سخته لیکلې په حلال رزق مې لیکلې په آرام مې نور لیکلې مال ان شاء الله زما د امید الله تعالی چې دا به پر الله سبحانه کوله او دا ما پالو لکه خو ما دې په خپل پاک د څه سره احساس کی کنه چې ډېر خلک په دا غټ لغه ورسیږي په دا قسمت الله پر خوستل مرکه واغستل ډېر باندې په باندې پاتې شو ډېر باندې په باندې پاتې شو یو ور باندې پوره نشو چې یو ور باندې پوره شو موږ څه لري راغلی چې ور باندې پوره شو په خیر باندې پوره نشو واده کړو نه واده نه کړ واده مې متشر زله ویل ما ته ور په قلار مې کېنه په خپل خپل واده کوم زباله واده کوم ما فريده و کوم شل مته واده بینه طالب وکړو و چې نه ما بل شوج واده لكم الله وجنا واده په قلار باندې کوم اخیری ملاقات را سکل شو انا پر موبایل ملاقات شو سبا موبایل ملاقات دغه مخکې د ملاقات ته وکړو چې سامان ته ضرورت ما زو کمال هغه سامان ته زیبل کو سامان ته سره خدمت ته سره نو ملګری هغه خوراک مراک زی مشرور ما دې خدمت مې منو استاد مو خدای د زر به موارم لکه او دا نور کسان څنګه ګرځي وړو کار به دا شي نه پیو کنه ول کورس خدمت د نماز ته ولاړم او دا به زه پوره کوم ان شاء الله واده مزکل به پوره کوم دله وادم بس څه به ونه بس ورته دعا کو الله دعا به تاسو ولې قبول کی بس ان شاء الله د الله له امید الله ته دا سوال کوم چې یا الله تاسو د خلکو څنګه استقبال وکړه الله ستاسو غواړم الله ستاسو غواړم چې موږ د چا څخه ظلم کړی نم ځای ته چرته کړی کې د شي الله تعالی حق باندې پاتې شوی په دغه غرور باندې کامخا انسان دی مونږ دغه شوی لټ شوی لکه دغه مونږ دغه ما منمه کې د شي مونږ قضا کړی دغه مطالبات غواړم ان شاء الله خو نور دغه نشه سوته په ما پرور باندې پاک مسلمان سره
هیڅ نسخان سړی نه ضرري نه بالکل پاک مسلمان سړی ما په دې مړي صاحب سات باندې کاته په مړي باندې چې مې وکړو داسې به تود پروت ورکړ تازه په شان ته ما چې مړ شي تازه کلک یو داغ باندې چې پوست په ولکه او دونه شو تاوله مې نشو ته کټونه شل کټ به تاوله موږ نشو اوس تاسو د ماته په داري بره چې تاسو د واګانې وغواړئ وګړ سفر دی او دنیا له څوک لاړ شي که نه دغه هر چا ته محتاج شي هغه هر چا ته محتاج شي اوس دغه لپاره زما مقصد دی چې بس دوام دغه دی د الله ته وژاړئ پته نه لګي الله تعالی به ټولو کې څوک غوره دی الله تعالی ته د چا دوا قبلېږي دونه کسان غوړ چې مخلوق غوړ چې بس دغه لپاره دوا غواړئ بس زموږ لپاره د ارزه تاسو قبول دغه منظور دی امين الله دې اخرت خیر امين السلام علیکم السلام ورحمت الله څنګه ورور خو خیر دی الحمدلله من دی تاسو ورور او زمونږ ورور تا نه مشرو زمانه مشر و تاسو نه مشرو زمانه مشر دا پرون رااله دا سانحه پرونو 2 بجې ټایم کې رااله 2 بجې تاسو جلسې روانو د نیوي کې پروګرام هغه اټینډ کړو واپس راتلو پاټک کې مین چوک دی خو دغه چې پوسټم دی لیویز والا بس دغه آس پاس معمولی یګ دغه کې دا سانحه رااله تاسو په گاډي کې روانو کنه په جلسه کې ولاړو زه خو کور ملمانو هغه ته ایثار نه مغه ملګری وای چې منګه مخه واپس وکړه نو د پاټک په چوک کې کسان ولاړو زموږ د ټیم ملګری هغه د اپلیکیشن لګول نو دا هغه تر کوشو دا بچي وځي کې راکو شو نو ته ډېر عزت کسان راټولېدل نو بس داغي سره سلام کلام کړي بس واپس څنګه ته خيږي د شاته طرف وشتل شاته چې څنګه خيږي بس په وچه کړي لګېدل یو ډز لګېدل نو بس دا مری ته وشتل بدی ته نو شو ویل ملګری خو ډېر ډېر وشوي خو دې په دې کې یو سوري بس باندې جون څنګه تیر کړو جون خو بد دی ملګرو ته پته نه بده جون څه وام ټول مری د غریب سړی आवाज چت کړي همیشه بس ظلم خلاف درېدل هغه ملګری لګیو چې چرته ومل دغه ګرام د باجوړ په بیس باندې مسکم مغاټه حالات به سيو کنه سخت به وندي او کې پیک نمبر پرانت ته ولاړو اون کا پروګرام وکړو نو بس دغه جون نو آزاد نه ولاړو او د آزاد نه ولاړو د پی کې بای سلق نه ولاړو او د ان ار نه ولاړو به مرګره دي دا ملګری سپور مرزا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور خیر دی برابر تاسو ور سره په موقع وي موږ هوسو او دا ورانو جلسې نه چې راووځو پاټک ته چې راورسېدو دغلته مرګرو خواته ودرېدو بس یو څو خبرې مو سره وکړې مرګرو سره ګاډو ته ختلو دا څنګه سیټې راکولاو بس دا کسانو نه فایرنګ شروع شو بیا موږ ته پته نه لګېده چې فایرنګ کوم کسان وکړو ټول به مخه باندې ولاړو موږ ته بیا دا پته نه لګي چې بس دې کې فایرنګ کوم کس کوي 8 کس په یو ځای باندې ولاړو موږ سره خپله ماشین هم راسه خو موږ دا اوس وویل چې دې کې اوس کم کس موږ ولیدو لکه 8-10 کسه په یو ځای باندې ولاړو نو موږ بس څه نه شو ویلی په دغه کې خو داسې خاورو رالک نه و څنګه چې خاموش په دغه نه مخکې داسې ښکلی تقریر او خوږې خبرې او یکدم یې بس په خوله بنده کړل داسې یې ونه ویل چې تاسو څنګه یاست یا ښه یاست یا تسلي راکړي بس مخې سره به یې لاړې بیا بس هسپتال ته چې راوړو بس یو 2 ځلې داسې ساه راښکله بس دې سیټ ته یو سیټ او بل سیټ سترګې لږې لږې وغړولې بس بیا پکې نور څه نه مې هم کور ته دلته راوړو ستاسو د بچپن ملګری و بس موږ ډېر کوټوال نه ورسره ګپ شپ وو او ډېر ایماندار وو موږ خو سره ډېر وخت نه پاتې شوي ډېر ایماندار وو نو موږ یې په دې ایماندارۍ باندې بل چې څه قسمه دغه به راله غلطه فیصله به کېدله نو مخې ته بیا مخې سره راوتو رینګونه به یې وکړل چې ټول ملګري راوځي د باجوړ په سر یا څوک سودا به کوله یا به څه نوکرۍ خرڅېدې مخې سره به یې رینګ کاوه ویل ټوټل راوځي موږ هم ناراستي ورسره نه ده کړې بس چې څنګه به یې رینګ وکړو ډایرکټ به وله راتلو نو په دغه باندې ډېر کلک ټول ملګري زموږ د ګروپ ولاړ وو موږ ورسره په خپله باندې
او بس دغه ایماندارۍ د وجې ورسره ولاړ وو. ګنې نور غریب ډېره خپله غریبي وه، پردي ځای کې غریب اوسېدو، خو د ایماندارۍ په وجه ورسره ټول باجوړ ولاړ دي، بلکې ټول KPK ورسره ولاړ وو په دې خبره باندې. بس دغه قصه وه. ظلم او زیاتې دي او همیشه دپاره مونږ په دې باندې خاموشه شوي یو. که زمونږ سیاسي مبارز هم دي نو مونږ هغې ته دا کار پرېښی دی او هغې بس بیرته خبره چې کوم دی ختمه کړې ده. خو نه انشاءالله دا ځل به داسې نه کېږي. انشاءالله د دې د وینو پور به موږ اخلو او زه ستاسو د مخې د دغه ملګرو سره دا واده کوم که چېرته موږ د دې د وینو پور وانخیستو، که چېرته موږ د ده ځوان تپوس ونه کړو نو زه به دا باجوړ بیا پرېږدم او زه به د دې باجوړ نه چې بیا زه ځم. زموږ خو ماشاءالله د هغه سره ډېره مینه وه او زما سره واحد نور هېڅ هم نه ده کوم. په باجوړ کې یوازې موږ له مینه نه وه راکړې چې څومره خلک وو، څومره ملګري وو، ټول له به یو شان مینه ورکوله. نن دا دویمه ورځ ده موږ پاکه ټیم باندې موږ په دې غم کې راوتېستو او وجاړو. ټول ملګري هغه دا زړکۍ څومره ملګري دي ټول راوتي دي، بس داسې دی چې جاړي او خفه دی او خفګان دی او داسې خفګان دی زموږ یو داسې زړه یو داسې مینه الله راکړې وه باجوړ دپاره، بیا د یو ځوانانو دپاره، بیا د باجوړ د قوم دپاره یو ښه ستانه وه. او زه دا وایم چې هغه د څومره مینه د باجوړ خلکو له ورکړې وه نو بل داسې کس نشي کېدلی چې موږ د باجوړ ته راشي. بس یې الله بې نه راضي شي، موږ به په دې حال شکر وباسو او موږ د کور خلکو ته مو چې تاسو له الله د زړه صبر درکړي او انشاءالله موږ به کوښښ کوو د دې خبرې موږ چې څومره ملګري مې یو نو موږ به د دې خبرې کوښښ کوو چې د دې موږ رزلټ راوباسو. ولې چا مړ کړو، په څه خبره مړ کړو؟ ریحان زیبی خو له چا څه بد نه وکړي، نه چا څه ظلم کړی، هغه سره د عمران خان په نوم باندې، هغې په ویژن باندې، د هغه په نظریه باندې په دې باجوړ کې خلکو سره مینه محبت د هغوی لپاره ټولې هلې ځلې وي، د هغه هېچا سره بد نشته دی. خو موږ به کوښښ کوو انشاءالله چې څومره ارزښتکي ملګري دي زموږ خپله ایمانداري هم دا ده که زموږ د اثر هم خاوره کېږي نو موږ به شاته کېږو. نو د خیر او ستاسو روپریا ټي وي والا ډېره مننه کوم، ستاسو د هغه اورم ما پیله ځل باندې ولیدې نو ډېره مننه کوم چې تاسو باجوړ ته راغلئ. قدرمنو، ریحان زیب خان د باجوړ د خاورې دپاره د حق اواز چوت کړو. پلار یې خبره کوله چې ما په بچي باندې پرایویټ تعلیم وکړو. یقینا دغه پلار به ریحان زیب خان د ګوتې نیولې او مکتب ته به بوتلی، دته به قدم ښودلی، دته به خبرې ښودلي، د تربیت پې کړی. نن د هغه پلار تربیت وګټو چې د ریحان زیب خان والد صاحب وایي چې دله کوم خلک په جنازه کې راغلي نو زما د عقل د بار و، ځکه دا تربیت جي بچی له تربیت ورکړی او د دې ملک د دې خاورې دپاره هغه قربان شو. خو زه به دغه خلکو ته هم کوم چې بې ګناه قتلونه کوي، نن دا زلمی یقینا چې بلا زړونه یې ودردول، د دغې پلار ملا ماته شوه، د مور زړه سوری شو، ورسره د علاقې خلک هم خپه. په نوم پښتون پاکستانی چې د حادثه ګوري نو د سترګو نه اوښکې زیویر کوي، ځکه د مرګ ځوان نه و، یو ښایسته ځواني الله ورکړې وه، د حق اواز یې پورته کړی و. سیټ به یا ګټو یا به بیلو وه، خو د نصیب خبره وه، خو سر یې پکې بیلو. نن د خاورو سلی دی، رونه ولاړ دي، دوستان ولاړ دي، علاقه ولاړه ده، خفګان دی. داسې بلا ځوانان په دې وطن شهیدان شو. 2-3 ورځې په فیسبوک واویلا چلیږي، غم وي، جړای، اواز شوتیږي، بیا یې ډېر ښکلي ځوانان لاړو، خو تر اوسه پورې د دې ظلم زیاتی مخنیوی ونه شوه. چېرته هم قاتل گرفتار نه شو، چېرته هم قاتل سریعام پانسي نه کړی شو. یعنې نن به دا حال نه و، نن دا ځوان لاړو، سبا به بل ځي، بل ورځ له به بل ځي، ځکه دا ښار ناپرسان دی، دلته انصاف چاته نه میلاویږي، دلته د انصاف نوم شته او که د انصاف دپاره د اواز پورته کړو نو دا نږدې انجام دی. دغه ځای ته به راشي، ځوانانو ته وګوره دا سترګو کې اوښکې د یو ډز د کبله. حکومت وخته به خواست وکړم چې باجوړ لږې ورځې مخکې په یو دماکه کې هم زه راغلی وم، بلا شهیدانو کورونو ته تللی وم، ریکارډینګ مې کړی و. دې ډېرې سختې تېرې کړې، ډېرې قربانۍ ورکړې، ډېرې وینې تویې کړې. په نوم پښتون همیشه د ظلم ښکار کېږي، ظلم هم د پښتون سره وشي، بې ګناه خاورو ته هم لاړ شي.
او انصاف چرې پښتون ته ورنکړی شو دغه انصاف دپاره دا شاه زلمي ځان قربان کړي انصاف ملاو نشي د دې سره ما شهید خان شهید ته اجازت راکړي د الله په امان یا الله دې وخت اخر کېسته الله درجه بیرندې ګناونه کموي الله د آخرت کولو کولا الله د کلی خلکو زړه صبر وکړي څومره مشران دي الله هغوی د دنیا کې راغلي خوشحالانو کې راغلي نو د غمونو نه اوسه الله زموږ د ټولو نه راضي شي په خیر خدمت کې دا کلمې نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول هغه ځای نه دا ټول دي سره